السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په قرآن پاک کې الله تبارک وتعالى وزنانو ته حکم کړی دی چې اے نبی قل لازواجک تو خپل کور والاو ته و بناتک و خپل لونو ته و نساء المؤمنین او د مسلمانانو وزنانو ته حکم وکا چې دی پرده وکي یدنینا علیهن من جلابیبهن. الله تبارک وتعالى چې کله دا حکم وکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته دا حکم بیان کړي چونکه هغه وخت مسلمانانو زمانه و د خیر زمانه ولا نو زنانې هم ماجت لکلې نو کوم زنانو چې د سهار په جماعت کې د پردې حکم واورېدی نو هغه زنانې بیا بغیر پردې کورته نه دکللی کورته پیغام واستوي چې مال غټ پړونی نقاب چادری برقع را واستوي زه د خدای د حکم مطابق د ماجت څخه برته وسم. دا رنګ نه دی کړي چې د خدای حکم نازل سو نو زه به تر کوره پوری دغه حکم بغیر پردې زم بیا به د کور څخه چې کله راوزم بیا به پرده کوم نه بلکې په دغه ماجد کې په پرده کې کښینستله په یو اړخ کې د ماجد په یو کونج کې د زنانو په ځای کې پیغام یې واستوي کوشنیان یې واستول چې ورسي مال غټ پړونی زما برقع زما چادري دا راوړي زما نقاب راوړي چې زه وکم د خدای حکم مات نسی. الله بیا د یو صحابي د ابو داود په حواله سره دا روایت منقوله دی کتاب الجهاد کې چې وای د یو صحابي زوی شهید سو په جهاد کې د زوی شهادت تی بیا هم دا صحابي راوځي خپل نقاب کوي پرده کوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام څخه د دې په باره کې پوښتنه کوي خپل زوی معلومات اخلي. صحابه او چې ورته وکتل وای ما خیال د خپل زوی د شهادت په باره کې د نبی علیہ السلام څخه حال کوي په دې وخت کې هم د نقاب پرده برقع دا ندی ور کړي هغه به هم کړي ده. نو دی چې دا خبره واورېدل صحابه خود د تعجب او د خوشحالي ویل چې په دې حالت کې ماشاءالله د دې پرده برقرار ده. دی چې دا خبره واورېدل دی ویل ول زما زوی را سکللې دی شرم او حیا او پرده د ما سره نه دکللی نو دغه خبرې چې تاسو واوري ایز ما مسلمانانو خوندو تاسو د دې څخه یو څه عبرت واخی د خپل ځان سره دا خبرې کښېږ دی چې دغه صحابيات هم ځون تیروي موږ هم ځون تیرو لہذا پر خپل ځان رحم وکي پر خپل قبر رحم وکي پر خپل آخرت رحم وکي. الله تبارک وتعالى دې موږ وزنانو ته د پردې رنګه شایسته زیور ورنصیب کړي. السلام علیکم ورحمت الله.